السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى في مقام آخر اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الكذب زعموا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف تاسو خدای وبخا په اسلامي معاشره کې وحدت او اتحاد الله جل شانه وخت دی. الله جل جلاله د الله پیغمبر د دې خبرې امر کوي او هر اغلار هر اغورخ او هر منفذ چې په هغې باندې فتنه او تفرق په اسلامي معاشره کې پیدا کېږي، مسلمانانو په خپله کې بلتون، عداوت، بغض، کینه او نفرت زیاتېږي، د هغې د بندولو کوشش کوي. هغه اسباب چې اسلامي معاشره کې تفرق، انتشار، بغض او کینه، عداوت او دشمنی پیدا کوي، هغه کې بدترین شی هغه دروغ ویل. دروغ چې څومره فساد پیدا کوي نو د هغې اندازه زمونږ د دې علاقې او زمونږ اهل لسان او خلکو کې دا متل مشهور دی وایي چې رښتیا راځي نو دروغ کلي وران کړي. چې تحقیق د یو خبرې کېږي بیا دروغو دومره فساد خور کړی چې په هغې باندې علاقې ورانې شي. د دروغو نه ځان ساتل دا د اسلامي معاشرې د هر فرد ضرورت. د دروغ یو وسیع میدان دی او هر قسم نه ځان بچ کول ضروري دي. نن سبا معاشره کې دروغ معمولی شی ګڼل کېږي. د دې ښه خلک اهتمام نه کوي چې زه کومه خبره کوم آیا دې پسې ما شاته تحقیق کړی دی او که دا بلا تحقیق ده او دا شی دا ضابطه او دا اصول د مغرب نه راغلي د اسلامي معاشرې ته. د مغرب یو سیاستدان دی د فرانس، هغه وایي جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ لوگ اس کو سچ گمان کرنے لگے. دروغ دومره خواره کوي چې خلکو دا ګمان راشي چې دا رښتیا دی. مثلا یو واقعه د دروغ هغې پسې شاته حقیقت نشته. تا ته یو قسم ووایي ستا په ګاونډ کې پاتې کېږي چې دا کار تا ته پته شته داسې شوی دی، حالانکې هغه به شوی نه. نو ته به ځه د یو کس په خوله باندې اعتبار نه کوې، ته به یاره دا دروغ دي. خو چې بل کس ته همدغه لکچر شوی چې ته هم داسې وایه، هغه هم تا ته هماغه خبره وکړي، نو ستا به لږ ګمان پیدا شي، شک به دې پیدا شي. او چې درېیم کس یې تا ته کوي نو ستا هغه شک به په یقین سره بدل شوی چې دا خو رښتیا دی. ځکه ما ته فلانکي هم دا خبره وکړه، ډنګړي م وکړه، دې قسم راته داسې ووایي، معلومه شوه چې دا خبره رښتیا ده. نو هغه وایي جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ
कि लोग उसको सच गुमान करने लगे. दरोغ داسې خواره کوي داسې، یعنی هر یو کس ته د هغې تلقین، د هغې ترغیب او وینا د هر یو سړي په غوږو کې دا خبر د دروغ واچوي چې هغې بل ته کوي او خلک دا ګمان وکړي چې یاره دا خو رښتیا دي. نو په اسلامي معاشره کې دې نه نقصان او فساد چې کوم خورېږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاری شریف کې حدیث ده او ترمذی شریف کې حدیث ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الا اخبرکم باکبر الکبائر قالوا بلى یا رسول الله قال الاشراك بالله وحقوق الوالدین وقول الزور. آیا تاسو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خوا کې څو کسه صحابه کرام ناستو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس مسلمانان صحابه، لکه صحابي هغه ته وایي چې په حالت د ایمان او د اسلام کې د الله رسول مخ مبارک باندې منور باندې نظر پریوتی، هغه ته صحابي وایي. د پیغمبر علیه السلام صحبت یافته افراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم براه راست شاگردان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس مبارک نه استفاده کوونکي نیغ بنیغه مسلمانان هغه د صحابه وایي. یو څو کس صحابه کرام ناستو، رسول الله صلی الله علیه وسلم تکیا لګولی و. کله چې به د الله رسول داسې صحابه ملګرو سره چې هغوی و داسې هر وخت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې بعضې ملګرو کې خاص ملګري، نو د الله رسول به کله کله هغوی کې داسې کېناستو چې آزاد طبیعت سره به ناستو. داسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طبیعت مبارک باندې عاجزي غالبه وه، تواضع عاجزي دا به غالبه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې مجلس کې ډډه لګولې وه، تکیا، او پیغمبر علیه السلام دا حدیث مبارک شروع، الا اخبرکم باکبر الکبائر، آیا زه تاسو ته غټ غټ گناهونه ونښیم؟ اکبر الکبائر یعنی بڑے گناہوں میں بڑے گناہ، په غټو گناهونو کې بیا لوی گناهونه، یعنی په غټو گناهونو کې د سر گناهونه چې د هغې نه ډېر لوی شر او فساد خوري. نو صحابه کرام وی قالو بلا یا رسول الله، یا رسول الله ولنه مونږ ته وښیئ. صحابو کې د دې خبرې حرص لالچ چې هغوی به نیک اعمال طاعات یعنی کومو کارونو سره به د آخرت ګټه ترلاسه کېده د هغې په وصولولو کې، د هغې په اختیارولو کې صحابه کرام ډېر حریص وو. زمونږ د حرص بل شان دی. اوس د صحابو حرص دا چې څومره به د آخرت اعمال وکړو، داسې عمل چې هغه بل چا نه کړی او زه ډومبی وکړم، د هر صحابي به دا کوشش وکړي. پیغمبر علیه السلام چې کله د قبلې د بدلیدو حکم رالو، تحویل قبله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي نه څه فاصله کې بنو سلمه محلې ته تللی و. هلته د ماسپښین مونځ وکړو او بیا پیغمبر علیه السلام باندې د قبلې د بدلیدو حکم د الله د طرف نه رالو مونځ دوران کې. د هغې نه مخکې بیت المقدس ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک و، او په مونځ کې د ماسپښین مونځ کې الله حکم رالو وی چې اوس دا مخ فول وجهک شطر المسجد الحرام، اوس ته مخ مسجد حرام طرف ته وګرځو. هلته مخ کو باقي مونځ په همدغه طریقه شوی دی چې د نیم مونځ قبله اول بیت المقدس او بیا د نیم نصف آخر مونځ قبله هغه بیت الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې څنګه دا حکم نازل شو، پیغمبر علیه السلام آلته مونځ وکړو، د هغې نه پس بیا رالو مبارک مسجد نبوي ته. مسجد نبوي کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مازدیګر وخت لا نه دی راغلی او د ماسپښین او د مازدیګر ترمنځ وخت دی. نو دې کې مبارک اعلان کولو خلکو ته، ځکه چې مسجد نبوي مرکز رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر باندې وختو
او خلق چې کوم حاضرین راغونډې دی شو لغی ناستو او د الله رسول د تحویل قبله حکم بیان کو چې نن نفس قبله خانه کعبه ده. یو صحابي وی ز په لار روانم ما قتل په جمعات کې خلق دي ما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وخت کې چې جمع دي د موز وخت نه دی څه خاص خبره ده. نو زدن نرالم جمعات ته چې څنګه رالم ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک نه د الفاظ واوریدل چې په ما باندې د تحویل قبله حکم رالو نن نفس تاسو قبله خانه کعبه ده. دا صحابي وایي چې زر پاسه دم چې څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ختم شو نو زر پاسه د ما د 2 رکعاتو نیت تړلو چې ودرې غرستو پیسو کمل کې چې اول به زو کم نو ما زر نفل وکل خانه کعبه ته. یعنی د صحابه دا حرص او لالچ وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خلین او وتی ارشادات او فرامین او خبرې او احکام چې څومره زر په عمل کولای شم او څومره ډېر چې په اولو دا د صحابه حرص. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا فرمایل الا اخبرکم باکبر الکبائر کیا تمہیں میں بڑے بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں تاسو ته لوی گناہونو کې غټ گناہونو نه خم قالوا بلا یا رسول الله. صحابه حریص هغه عرض کو چې یا رسول الله ولی نه راته وخی او د گناہونو متعلق د صحابه حرص د دې لپاره چې موږ د دې ګناه نه ځان بچو ځکه چې انسان ته ګناه په دنیا کې په قبر کې په عالم حشر کې او بیا په جهنم کې سخت ضرر رسي عذاب د الله جل شانه او قهر خداوندی سبب ګرځي ګناه او معصیت. صحابه ورته کو قالوا بلا یا رسول الله ولې نظر یو خې چې مونږ ځان سره محفوظ کو چې آینده داغه نه ځان ساتو. دا الله رسول فرمایل الاشراک بالله یو ګناه دا الله سره شریک ګرځول دي. دویم حقوق الوالدین د مور او پلار نافرمانی. حقوق الوالدین پلار وای دا زوی ما آق کړی دی دا آق په مطلب باندې خلک نه پوهیږي. آق هغه ته وای چې د مور او پلار بې ادب وي د مور او پلار نافرمانی مور او پلار ورته وینا کوي او هغه وینا جایز وي هغه شرع ته برابر وي او د هغې مخالفت کوي دا د مور او پلار نافرمانی. پلار ورته وایي ما ته وبراړه دی ورته وایي چې نه پلار ورته وایي چې دا کار وکړه هغه کار کول جایز دي دی وایي چې نه دا د پلار عاق دی نافرمانه دی بې ادبه دی. دا نه چې یو پلار بچی ته د ګناه او د معصیت په باره کې وایي او دی فوراً په هغې باندې عمل نه کوي دی وایي چې نه پلاره دا کار نشم کولی دا نافرمانه نه دی. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. او دته هم عاق نه ویلی کېږي چې یو کس خپل یو زوی 3 زامن دي په هغې کې 2 زامنو ته مال ورکي په ژوند باندې تقسیم کړي یا د خپل مرګ او د ترکې او د میراث په باره کې دا وصیت په سټام او په کاغذ باندې ولیکي چې زما دا میراث به دا 2 زامن اخلي دي یو ته به نه ورکوي دی ما عاق کړی حالانکه هغه زوی فرمان بردار وي د مور او پلار او د پلار نافرمانه نه دی بې ادبه نه دی د پلار جایز امورو کې د هغه اطاعت کوي خو دی هسې د هغه نه خفوي یا په دې خبره باندې مثلا چې د روزګار نه دی کړی دی نورو ګټلي ده دی ما کړی دی یا په داسې خبره باندې چې هغه خلاف شرعي د پلار په هغې باندې نښته دی ولاړ دی وایي دا کار وکړې او زوی وایي چې دې طرف ته ګورم نو پلار نه دی بل طرف ته د الله او د الله د رسول د حکم خلاف ورزي ده زه خو هغه هم نشم کولی. حدیث مبارک کے رضی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر مخلوق کی اطاعت ہرگز نہ کی جائے گی. چکم سے کہ دا اللہ نافرمانی وی بیا مخلوق اطاعت بن کے او پلار مخلوق تے او مور مخلوق تے دا غی حکم متصادم دے دا شریعت دا حکم سرا دا دین اسلام دا یو ضابطے او قانون سرا دا یو اصل کلی سرا یا دا جزئی او فرعی سرا پلار یو سوئی شریعت بل سوئی بیا به نه مني نو کله مور او پلار یا پلار چې کوم دی نو غزوی حق وي ما کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل حقوق الوالدین
حقوق الوالدین د مور او پلار نافرمان کارونه په درې قسم وي. یو هغه شرع د هغې حکم کوي، دین اسلام شریعت محمدیه علی صاحبها الصلاة والسلام چې دا کول دي. دویم قسم هغه کار وي چې شریعت د هغې نه ممانعت کوي، دا به نه کوي. دریم قسم کارونه هغه دي چې هغه د دې په منځ منځ کې دي، هغې ته مباح وي، د هغې کول هم ضروري نه دي او د هغې ترک هم ضروري نه دی، دواړه یو شان دي، که کې و که نه کې شریعت به تا نیسي نه. اوس مثلا ته لاړې اوبه څکې، نو په اوبو څکلو باندې تا نه شریعت منع کوي او نه په هغې کې ثواب او اجر شته، ځکه چې دا یو امر مباح دی. نو د مور او پلار اطاعت په دوو صورتونو کې کیږي. یو د شریعت حکم دی او مور او پلار هم درته هماغسې وایي چې څنګه د دین وایي او څنګه درته اسلام او مذهب وایي. دغه وخت کې به د دوو وجو نه دا خبره مني، یو د الله او د الله د رسول حکم دی او بل د مور او پلار وینا ده. نو دوه محرکات دي پسې چې په دې به عمل کې واجب دي، او یو هغه کارونه دي چې هغه ګناه او معصیت دي. مور پلار د توي چې دا مکو ته کې، نو چې مور پلار د توي چې مکو ته به نه کې او شریعت هم دغه وایي چې مې کوه، او چې کله د ګناه په باره کې ته مور پلار وایي چې وکړه اوس به اطاعت نه کې، او د دین د احکامو په باره کې چې د هغې حکم د مور پلار د اطاعت نه زیات دی، مثلا فرض دی او مور پلار د توي چې دا مکو، نو بیا به کې ځکه چې دا د شریعت خلاف ورزي ده. او چې کوم مباح امور دي نو په هغې کې به د مور پلار اطاعت کې، ځکه د مور او پلار حکم واجب دی او د شریعت د طرف نه پدې کې کول او ترک دواړه برابر دي، واجب نه دي، ستا خوښه ده که کې کني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الا اخبرکم باکبر الکبائر قالوا بلا یا رسول الله قال الاشراک بالله. تاسو ته غټ غټ ګناهونه ونه ښیم؟ ولې نه یا رسول الله؟ وی ښی وی د الله سره شریک ګرځول دا غټه ګناه ده. دا داسې ګناه ده چې دا معاف کیږي نه. د دې نه رستو د شرک نه علاوه نور ګناهونه چې الله جل شانه وغواړي هغه معاف کیږي، لیکن شرک خدای نه معاف کوي. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې الله شرک نه بخي، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، د دې نه علاوه چې چاته خوښه شي نو هغه بخي، واړه ګناهونه لوی ګناهونه. البته د الله جل شانه قانون دا دی، اصول دا دی چې لوی ګناهونه په توبې سره خدای معاف کوي او واړه ګناهونه دا توبې سره معاف کیږي او دا دې سره معاف کیږي چې په یو ګناه پسې بل عمل وکړي. مثلا ته په لار را روان وي، ستا د سترګو نظر غلط استعمال شو، په یو داسې کس باندې پرېوتو چې هغه د سماعتي ته ناست دی او د هغه د ستر په ځای باندې ستا نظر پرېوتو، یا یو زنانه باندې پرېوتو، یا مرد هلک بیریش چې مخې صفا دی په هغه باندې په غلط خیال پرېوتو، او ته رالې جومات ته راځي او مونځ دې وکړو چې تا اودس کولو نو اودس سره دا ګناهونه معاف شول بغیر د توبې نه. زمونږ رب دومره مهربانه دی، ځکه نیک اعمال ډېر ډېر کول پکار دي. مونځ سره معاف کېږي، اودس سره معاف کېږي، جمعې سره معاف کېږي. د الله رسول فرمایي چې د ماسپښین مونځ دې جمع سره وکړو نو د سهار نه ماسپښینه پورې چې څومره واړه ګناهونه تا کړي دي هغه ټول د ماسپښین مونځ سره معاف شو. او بیا د مازیګر مونځ وکړو نو چې د ماسپښین نه وروسته د مازیګر ترمنځ تا څومره ګناهونه واړه کړي دي هغه ټول د مازیګر مونځ سره معاف شو. او چې بیا د ماښام مونځ کوې نو دې سره معاف کېږي، نو اودس سره معاف کېږي، مونځ سره معاف کېږي. نور ډېر نیک اعمال دي چې په هغې سره ګناهونه معاف کېږي. د الله رسول فرمایلي ته به ستا به یاد هم ني، ستا به هغه ګناه په خوا خاطر کې هم نه راځي. دومره زمونږ رب مهربانه دی چې غیر حسي او غیر شعوري طور سره تا ته ګناه معاف کوي. تا ګناه کړي دی تا ته خدای معاف کوي. څومره مهربانه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې سړی د نیکۍ اراده وکړي نیکي ولیکلی شي، پخه اراده یې وکړه چې دا به کوم او نیکي کړي نه ده یو نیکي ولیکلی شي، او چې کله یې وکړه نو یو په 10 درجې نیکۍ ولیکلی شي، ثوابونه د هغې. او چې کله د ګناه او د بدۍ اراده سړی وکړي نو بدي نه لیکلی کېږي، او چې کله یې وکړه نو یو په یو لیکلی کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا تحفه، دا ډالۍ
الله جل جلاله ورکړي د پیغمبر علیه السلام د امت لپاره په شپه د معراج چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل حیات مبارک کې اسمانونو ته خته نو الله جل جلاله دا 15 مزونم ورکړي دی او دایم ورکړي دی چې ستا امت کې یو کس د نیکی اراده وکړي او نیک عمل وکړي یو په لس لیکل کېږي او چې د بدۍ اراده وکړي بدي وکړي یو په یو لیکل کېږي په لس نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اشراک بالله د الله سره شریک ګرځول. ها کچری یو سړی نه د شرک ګناه وشوه بیا د هغې نه پس د باندې څوک خبر نشو او بیا الله ته وجړل او توبه یې وویسته او دی مسلمان شو کلمې وویل چې یا الله ما نه خطا شوي نو الله جل شانه ستا دوباره کلمه بیا قبلوي. خو شرک د شرک په حالت کې چې موجود وي نه معاف کیږي او شرک چې ختم شو په اسلام سره بدل شو مسلمان شوی بیا خدای پاک معاف کړ. زمونه مهربانه دی. هغه زړو کاتو ته نه ګوري چې تا په تیر ژوند کې څه بدعملۍ کړې الله جل شانه بیا معاف کوي. دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور. او دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا دوه خبر ارشاد فرمایل نو الله رسول ناستو تکیه لګولی و او چې کله دا دریمه خبره کوله نو دې د پاره مبارک سم کې ناستو او دا ناسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي دریم سیز د اهتمام د پاره چې په خلکو کې دا غي اهتمام پیدا شي د دې وجنو چې صحابه ویني چې دا الله رسول یو خبرې کول د پاره کینی نو معلومه شو دا خبر ډیره ضروری او ډیره اهم ده او دا غي وجه دا چې په معاشره کې هغه معمولی ګڼل کېږي نو دا الله رسول کیناست چې ګوره دا معمولی نه ده. الا وقول الزور او هغه ګناه څه ده دروغ وینا دروغ وینا دروغ وینا قول الزور. درې ځله یې فرمایل صحابي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا بیا دا لفظ وی حتی قلنا لیته سکت تر دې چې مونږه دا غسل پزړه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ شي ځکه چې یو خبره سره بیا بیا کوي او ډیر په شد و مد سره او شدت سره کوي نو پاغه باندې سره زور اخلي. دا الله رسول په دې خبره کول باندې دومره زور غشتو چې صحابه کرام په ترحم رالو چې دا الله رسول الله خبره پری دي ځکه چې مونږ پوه شو لیکن دا بیا بیا ولی کوله چې خبردار د دې نزان ساتي غصه شه قول الزور دروغ وینا دروغ وینا یعنی دا الله سره شرک ګرځول او د مور خپل نافرمانی دا الله مشرک د خدای نافرمانی او حقوق الوالدین کې د مور خپل نافرمانی او د انسان د پیدایش او د وجود حقیقی موجود هغه د الله ذات ته او ظاهری سبب د په دنیا کې د پیدایش او د پیدا کېدو د مور او پلار دی. دا مور او پلار نه پیدا دی کدا مور او پلار نه وي دی نه پیدا کېدو. الله جل جلاله خالق حقیقی دی هغه موجود حقیقی دی او د والدین او واسطه دا سبب ظاهری دی په دنیا کې دراتلو. نو دا دو ذکر شوی دی چې دا سړی نافرمان دی مشرک د خدای نافرمان او عاق بالوالدین دا د مور او پلار نافرمانه. دې دواړو ګناهونو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې درېمه ګناه ذکر کړی دا هغه قول الزور دروغ وینا دومره یعنی خطرناک شی دی. یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. د منافق سړي درې نښې دي. اذا حدث كذب چې کله دې خبره کوي دروغ وایي واذا وعد اخلف او چې کله دې وعده کوي نو دغه خلاف کوي واذا اؤتمن خان او چې کله د سره امانت کې خو دې شي نو دې باغې کې خیانت کوي. د یو فرد امانت چې کله خبره کوي دروغ وایي او چې کله وعده وکړي دغه خلاف کوي او چې کله وسره امانت کوي بیا باغې کې خیانت کوي. امانت مالم کې دی شي امانت عروض سامانم کې دی شي کپڑا لوخه ساروے وغیرہ وغیرہ
امانت خبره هم کې دی شي دا زما تا سره د راس خبره ده دا ځان سره امانت ساته بل چاته مو بیانو او دې چې څنګه دا مجلس ختم شو مې بل ته وی چې خیال کو غره ما ته بلان کې دا خبره کړې ده ته بل چاته مو وای چې تا وې خو غیب شاش دا پاره کې خیانت کولی یا په پردي مال کې خیانت کول ته په منکر شوي زمکه دا روپۍ پیسې دي لوخه دي هر یو شی چې دي ساروي دي ته وی چې نه نو دا خیانت کاغه د فرد مال له کاغه د یو کورنۍ مال له کاغه د ثابت قوم مال له د قوم مشر د قوم سربرا حکمران طبقه هغه چې د قوم په مال کې غلط تصرف کوي دا د غي په امانت کې خیانت کولی پاره کې یو زنانا هر یو نارینا ماشوم لوی وړوکې د ټول پکې داخلي د هر یو په مال کې دی غلط تصرف او صرف د ماشوم په باره کې قران کریم کې الله جل جلاله زې په دې فرمایي الذين ياكلون اموال اليتامى انما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا کوم خلق چې د یتیمانو مال په خېټه کې چي نو د جهنم اور په خپل خېټه کې چي ځکه چې دا مال اچول په ورځ د آخرت د اور سبب دی خېټه کې به دنه اور بلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د منافق نخې په دې حدیث مبارک کې درې ذکر کړي چې کله دې خبره کوي دروغ وای او چې کله وسره امانت کوي دي نو خیانت کوي او چې کله وعده وکړي نو هغه خلاف کوي نړمبه علامت د منافق هغه دروغ ذکر کړي منافقین او دروغ وای رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر او په ابو باندې د باز صحابه تو مې او شلغه وجه دا وا چې صحابه کرام مزونه نو کړي د ابو ضرورت تګیو د ابو ضرورت او بوینا ناسا په ولري یو ډندو کې ښکارا شو وړو کې و صحابه هغه طرف ته منډه یو انصاری یو مهاجری هغه یو بل د صدیقی می کې ورکی هغه کې شر جوړ شو ازمون په جبه کې متل شي دلوخم یو ځای کې پراتین او ټنګي نو انسان د خامخا راضي د هر یو صحابي د دې خبرې رسو چې زر استعمال کوم او د سو کوم او د باغې باندې بیا څنګه چې وب ختم شي بیا او د ستشم کوله تیمم بو مهاجری او انصاری د دې په خپل کې خبرې راځي هغه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو داسې چلې یا رسول الله داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل دي حضرات ته چې تاسو نه د جاهلیت هغه خوې خصلت تر اوسه پورې لانه نه وته دا خو د جاهلیت خوې دي چې په دې خبرو باندې تاسو جګړه کوي صحابه سرونه ځړنکل او ډېر پیمانه شل په خپل کړو باندې دینه پس په دې لخر کې د منافقینو سردار چې مدینه منوره کې د منافقینو کوم ټولګي او د هغه مشري د هغه په لاس کې و عبد الله ابن ابي ابن سلول عبد الله ابن ابي ابن سلول هغه په خپل کې خپل مرګورو ته وې دا هغه چې کومه تپو هغه ته ذکر وکړو چې مونږ کله مدینه ته لاړ شو نو دا خلک زمون په ټوکړو باندې په پایدل په مدینه کې دای سره خپل سنو او زمون ټوکړې ورکول دی خوړې سپک لفظ استعمال کو مطلب دا دی چې د مدینه ترال المهاجرین من المستمنګ کول مونږ ودان ځای ور او داخله کوس مسشو دایدا کوي چې مونږ مدینه ته ورسو لا يخرجن الاعز منها الاذل لا يخرجن الاعز منها الاذل نو د مدینه عزتدار سړی بلګیا کیږي د ذلیل خلق د مدینه نه وباسي قران کریم کې الله جل شانه سوره منافقون چې باغې کې د دې واقع تذکرہ ده هغه نوم سوره منافقون دی الله پاک دا حکم نازل چې دایدا سی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره چا رسول شي یا رسول الله فلان کې دا سی وی او صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنه تاسو کو عبد الله ابن ابي ابن سلول نه لکتا دا سی ویلی دي وچنه یا رسول الله ما خو نه دي اوس دا دروغ دي یو خبره تا کړی ته ایمان نه کړی دا دروغ دي دا عام ویل کېږي نه سوا یا دې یو خبره نه کړی ته ما کړی دا دروغ شو خلاف واقع وینا کول دا دروغ دي منافق دا خبره کړی و
اوس دا څومره معمولی یو ټکی دی چې نه ما نه دی ویلي. چې کله د اعتراف او اقرار اونکو نو د الله رسول ورته څه ونه ویل پرېښو او بیا هغه صحابي ته ووایي چې ګوره یو بې ګناه سړي باندې ته الزام لګې. هغه صحابي ډېر زیات خفه شو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت هغه ته خبره پې ثابت شوه نه نو ډېر سخت خفه و او د هغه په مخ کې دا خبره کړې وه هغه اورېدلي. په دې کې الله جل جلاله دا صورت نازل کو آیات چې په هغې کې ټول خبر الله ورکو. الله جل شانه سمیع و بصیر ذات دی، هغه ستا هر څه ویني، ستا د یو یو حال نه خبر دی، ستا په زړه کې چې کوم خیالات او کوم سوچونه تېرېږي د هغې نه الله جل جلاله خبر دی. الله پاک ورته وایي چې دې منافقینو داسې ویلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول هغه صحابي راوغوستو، هغه ته یې وفرمایل چې ستا خبره ټیک وه، تسلي ورکړه. هغه ډېر خوشحال شو. بیا د هغې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیات نازل کړي او د هغې هغه منصوبه ټوله ښکاره شوه، خبره یې کړې وه. اوس چې کله آیات نازل شول د هغې نه انکار کولی نه شو ځکه چې د الله کلام دی. نو دا د منافقینو چې کوم غټ مشر دی، یو عام ادنا کس ته دروغ ویل هغه آسان دي، دومره مسله نه ده. یو لیډر چې په هغه پسې خلک رواني، یو قائد، یو مشر د قوم، هغه ته دروغ ویل ډېر ګران وي ځکه چې هر یو سړی ملامته کوي. دومره غټ سړی بیا دې دروغ. ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کومه ورځو کې دشمن دی ځکه چې د مشرکینو مشر دی، دی د مشرکینو مشر قائد د قوم او فلسطین ته تللی او شام ته. هلته هرقل دنه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم باره کې تپوسونه کړي، لس سوالونه یې کړي دي، د لسو واړو جوابونه یې ورکړي دي. په یو خبره کې دروغ نه دی ویلي. یو خبره یې داسې کړې وه، هغه هرقل ورته وایي چې تاسو د ده تر منځه تر اوسه پورې څه واده راغلي ده، څه عهد و پیمان او څه لوز مه کړی دی وی چې او اوس مه کړی دی وی دی د وعدې خلاف ورزي کوي وی تر اوسه خو یې نه ده کړې خو اوس به ګورو چې څه به کوي. ابو سفیان وایي د دې خبرې نه علاوه ما په یو خبره کې دومره گنجایش نه لیدو چې زه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ جوړ کړم. او که دروغ مې وی راپسې پوره قوم ورسره کسانو د ده د قبیلې مشرکین هغه یې ورپسې و، هغه یې به بیا وی مکې ته به تلي و، هلته به خبر کولو چې ابو سفیان زمونږ مشر دی، ده خو دروغ ویلي د هرقل په مخ. نو لیډر سړي ته او د قوم مشر ته، قائد ته، مقتدا ته، پیشوا ته، مشر ته هغه ته دروغ ویل دا ډېر ګراني. لیکن یو کس چې کوم دی نو هغه دروغ وایي، عبدالله ابن ابی ځکه منافق و. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي آیت المنافق ثلاث، د منافق سړي درې نښې دي. اذا حدث کذب، چې کله دی خبره کوي دروغ وایي، و اذا وعد اخلف، او چې کله دی وعده کوي نو د هغې خلاف کوي، و اذا اؤتمن خان، او چې کله د سره څوک امانت کړي یا پې څوک اعتماد او اعتبار وکړي خبره ورته وکړي نو دی په هغې کې خیانت کوي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دروغ وینا په معاشره کې چې کوم شر او فساد خورئ په بل یو څیز سره نه څومره چې په دروغ، ځکه چې دروغ وایه او چې کومه ګناه کې هغه کوه خلک دې نیوی نه شي چې پټې کې د خلکو نه، ځکه چې درته ووایي چې کړي ده ته به د جنه مې ده کړي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله د زمانې بادشاه د خپل وخت په یو مسله کې نیولې او سزا یې ورته ورکوله، دی په حق و، څلورم امام دی، په لاره تلو پولیس والا نیولی دی، بادشاه څخه یې بوځي. هغه زمانه کې د معتزله دور و، معتزله وی چې قرآن مخلوق دی، الله کلام مخلوق دی، خدای پیدا کړی دی. او د مسلمانانو د ټول امت مسلمه اهل سنت دا عقیده وه چې قرآن مخلوق نه دی، د الله کلام دی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله هم دغه عقیده وه چې کوم د اهل سنت والجماعت د مؤمنانو وه. د معتزله خلاف، معتزله هغه خلک ته چې ډېرو معاملو کې هغوی د مسلمانانو د امت مسلمه خلاف و. په عذاب قبر نشته، په تله د میزان نشته دی، او خدای پاک انسان چې کوم دی نو په هر اختیاري عمل باندې هغه خالق دی، د هغې د خپل کارونه ناشنا خبرې به کولې. د قرآن کریم خلاف، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو خلاف، او دا نه چې قرآن نه منلو
قرآن به لاس کې نیول او د قرآن نه به استدلال غلط کولو په خپل مزغو کې چې به کومه خبره کې ناسته هغه به وي نه هغه چې کومه د الله رسول کړي و دغه خوارج هم کول دغه دی امام احمد ابن حنبل رحم الله چې په لار روانو نه یو غل وته نږدې شو هغه وته وایي چې تاسو پوهې چرته دی بیایي امام احمد ابن حنبل وایي چې نه خو دې پولیس والا روان کړم بوزي نو وته پته و چې مسله دا ده خو حقیقت حال سره نو هغه غل وته وایي چې تا بوزي او تا نه به دا تپوس کوي خو خیال کو په خپله خبره باندې ټینګ وسرستو نشي ځکه چې ما سل وار اغلا کړي دا او چې کله ما ونیسي ما نه تپوس کوي چې تا اغلا کړي زه ورته یم نه مې ده کړي بچ شم سل ځله مې اغلا کړي دی تر اوسه پورې لا نیولی نه یم ځکه چې سزا هغه زمانه کې به حد جاري کېدو په غل باندې چې غل به غلا وکړه نو بیا به یې تلاس پرې کولو لیکن د دې غل چې کوم دی نو په ده باندې حد نو دروغ به وي ګواهان پې ونه چانیوې شونه او په انسان باندې چې حد جاری کېږي د دوو خبرونه یو چې په خپل هغه اقرار او اعتراف جرم وکړي ما غلا کړي ده چې دا ووایي په ده باندې حد جاری کېږي او دویم چې شاهدان په شاهدي ورکړي ګواهي چې ده غلا کړي ده د زنا کړي ده د شراب څښلي دي د دا کړي ده هر یو خپل خپل حد دی شهادت ته چې هغه شهادت نصاب پې پوره شي د هغې نه پس پې حد جاری کړي نو به هر حال عرض مې دا کولو چې دروغ دومره خطرناک شی دی چې کله سړی دا وایي نو په معاشره کې اور خورۍ ده او د مسلمانانو په منځ کې کینه عداوت او بغض دا افواه خورولو سره دې سره پیدا کی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي بئس مطیة الکذب زعموا او کما قال علیه الصلاۃ والسلام بئس مطیة الکذب زعموا جھوٹ کی بدترین سواری زعمو ہے د دروغ بدترین سورلی اغه زعمو دا الله رسول فرمان زعمو سے شے دا عربی جب لفظ دے د جمع مذکر غائب صیغہ دا د معنی دا لوگوں کا گمان یہ ہے لوگوں کا خیال یہ ہے د خلکو خیال لا دے کله کله یو سړی د خپل لمن هم د دروغ نه بچ کی چې ما ته خلک نسبت د دروغونه کی نو دی وای خلک داسې وای د خلکو دا ګمان دا خبره داسې د خپل لمنم صفا سپینه پاتې شي د بزرګیم په خپل ځای باندې وي خلک د په باره کې معتقد وي د اعتقاد د خصات او دې سره سره د دروغم خوشي خلک داسې وي د خلکو خیال مارا پرون یو کس تپوسو چې ته د فلان کی سیاسی لیډر په باره کې څه تاسو خیال لې تمہارا کیا خیال ہے د فلان کی لیډر په باره کې تاسو خیال ما ته زه د خپل خیالونو نوزګاری کوم زه د بل چا په باره کې څه خیال وکړم ما سره د خپل ځان غم دی چې زما بس کی او زه دومره روزګار نیم کله کتاب کتل وی مطالعه کول وی کله طالبانو ته درس وی کله بیان وی کله سوي اوس خو نه جوړ او بیمارم یم نو ما وی چې سړی د خپل خیالاتو نوزګاریږي نه هغه د بل په باره کې سرای قائم بل لا څه خبره ده چې ستا د فلان کی باره کې څه خیال لې فلان چیز کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے دا ټول تخمین دی ثابت کتاب د الف نظریه پوری ډکړی پاغه کې د رښتیا یو خبر نه ټول افوا او خیالات تصورات هغه جنگي او دا غي نه یو نتیجه رو باسي پاغه باندې عمل کوي زما عزتمند دې سره شر او فساد خوري ته چې د یو لیډر په باره کې هغه ارڅنګ چې داغه په باره کې ته یو رائے قائمه کې چې څو پورې سرګند خبره ني خیال له خلک دا آیا دا خبر دروغ ده او کرشتیا ده یا د یو بل کس په باره کې خیال جنگي نو که چېرې دا دروغ ده نو دروغ ولې دروغ ویل خو د منافق نه ښه او ته مسلمان او که دا رښتیا ده نو تا سره دلیل څه دی ځکه خو ته دا خبره داسې کې چې خلق داسې وایي د خلکو دا خیال خلک وایي سپوږمۍ ولیدی شوه بس یو شور جوړ شي سپوږمۍ ولیدی شوه سبا اختر حالانکه چې تپوس وکړې تا لیدلي دی نه ما ته فلان کې ویلي هغه چې راوواړی لکه تا لیدلي هغه وایي نه ما ته فلان کې ویلي دا خبره زی حقیقت معلوم نشي چې حقیقت څه دی کله داسې وشي چې په معاشره کې یو شر او یو فساد زمون په کلي کې یو ځل دښمني و په هغه کې 23 کسانو سر خوړلی و تلي او هغه د څه نه چې کار د یو نه شوی او لګي پکې بل کله بدګماني وشي قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة
فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. اے مومنانو کچری تاسو سره یو غیر ذمہ دار کس یو خبر راړي، فتبینوا تاسو تحقیق کوئ، د خبرې تحقیق کوئ، ان تصیبوا قوما بجهاله، اسینی چې تاسو بعض خلکو ته نقصان ورسوئ، هغوی زخمیان کوي، هغوی مړه کوي. فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. او چې کله بیا رښتیا راځي ورپسې نو په تاسو باندې خپې وړېدلي او بده ورخه تېري، بیا ستاسو لاس ته څه نه راځي او تاسو خپې مانئ چې دا موږ څه وکړل. یو کس ته څوک وایي چې ستا زوی فلانکي وویشت، دی لاړ شي د هغه ورپسې هلکه ځان سم که ستا ورور زما زوی ویشتی دی، ډزه غولي. کله کله وروسته خبره دروغ وي او دوه کسان دغسې بې ګناه لاړ شي، هغه بل چا وجلی وي، دی د هغه نه ډز وباسي. نو دا څه شی وي؟ دا د دروغو افواه د هغې د وجې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو کس راغی، یو ماشوم ورسره وړوکی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سره ملاو شو، ملاقات یې وکړو هغه کس، او بیا وایي چې یا رسول الله هذا ابني، دا زما زوی دی، بچی مې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل لا یجنی علیک ولا تجنی علی. دو ټکي ارشاد فرمایل، لا یجنی علیک ولا تجنی علی، او کما قال علیه الصلاة والسلام، چې نه به ته د ده په سر باندې جنایت او جرم کې، او نه به دی ستا په سر باندې جنایت او جرم کوي. یعنی ته یو جرم وکې او ته بیا وایې چې زوی مې شته دی، راکاږي به یې هغه معامله به د هغه په غاړه کې پرته وي، او بیا به چې کوم دی نو خلک هغه سره جنګېږي، زوی مې شته. نه، ته چې جنایت کې هغه ستا په سر ده، په دنیا کې هم ستا په سر ده او په آخرت کې هم ستا په سر ده. غلا تا کړي ده نو حد به پتا جاری کېږي، ستا په زوی نه. قتل تا کړی دی نو قصاص به ستا نه اخیستی کېږي، ستا د زوی او ستا د رور نه. او چې شراب تاس کلی دي نو حد شرب خمر به پتا جاری کېږي، ستا په زوی باندې نه. زنا تا کړي ده نو حد زنا به پتا جاری کېږي، ستا په زوی او ستا په بل یو عزیز او رشتہ دار باندې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د موقع مناسب خلقو ته نصیحت کولو، ځکه چې د الله پیغمبر او په دی باندې نازل شوی شریعت آخري شریعت و دین اسلام تر قیامت پورې راتلونکو خلقو لپاره دی، چې څومره بیماران د دین هغه تر قیامت پورې راځي، د هغې نسخې په دې دین کې شته، د هر دور د هرې زمانې لپاره. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې کله د افوا د وجې نه، د دروغو د وجې نه یو د سړي د لاس نه یو بېګناه قتل وشي، چا سره زیاتې وشي، چا سره ظلم وشي، خبرې د خولې نه وځي، حالانکه کچرې قتل نی کړی تا بل یو غلط کار دی نه دی کړی، صرف د خولې نه خبره ایستې، دا عظیم جرم دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، اس چیز کے در پہ نہ ہو جس کا علم تیرے پاس نہیں. د کوم شي علم چې تا سره نشته دی ته پې پوهېږې نه، نو په هغې پسې مه یې لګیا او په هغې کې بحثونه مه کو، په هغې کې چا سره خبرې اترې مه کو، صفا ووایې لا ادري ما ته پته نشته. امام مالک رحمه الله نه د څلوېښتو مسلو باره کې تپوس شو، د اکثرو په باره کې وفرمایل لا ادري، نیم خبر، او د یو څو مسلو جواب ورکو. او غټ امام دی د زمانې، په مدینه منوره کې د ده په وخت کې غټ عالم بل څوک نو. بیا یو کس ورته وایي چې صاحب دا مسله خو اسانه ده. امام مالک صاحب ورته غصه شو، په دین کې یو مسله اسانه نشته. مطلب دا دی چې هر یو څیز پسې به شاته دلیل ګوري. قرآن کریم سوی د الله کتاب، رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک سوی، د صحابه تعامل او اجماع سوی، ائمه مجتهدین او اجتهاد شاته ورپسې شته، چې دلیل وینو اره، چې دلیل نینو بیانه. نو بہرحال قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان چیزوں کے درپے نہ ہو، پاغی چیزوں پس بحث کوت کورید مکو، ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ چې داغی ستا ته علم نشته دی. ان السمع والبصر
والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. یقینا سمع قوت سماعت اوریدل، والبصر قوت بصارت لیدل، والفؤاد او قوت عقلیه زړه قلب د دې په باره کې په ورځ د قیامت تپوس کی. دې غوږونو خبرې اورېدلې وي نو خطا یې اورېدلې وي که سمې اورېدلې وي، په ورځ د قیامت به دې غوږ نه تپوس کی. هغه وخت کې به دا ژبه بند شي، غوږ به رښتیا وي چې سل خبرې مې اورېدلې وي، په هغې کې چې کوم نه نو 4.5 خبرې دروغ وي، 9 او 10 خبرې رښتیا وي. دیو به ژبه وایي چې نه ټولې مې رښتیا ویلي دي، ژبه باندې به فوراً مهر والی شي. قرآن کریم وایي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على افواههم، نن ورځې د قیامت په ورځ به مونږه د دوی په خولو باندې مهر لګو. وتكلمنا ايديهم، او د دوی لاس به مونږ سره خبرې کوي، دا لاس سرمن به خبره. وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، او د دوی خپې به د هغه عمل په باره کې ګواهي ورکوي چې کوم اعمال دوی کړي. خپې به وایي مونږ باندې تلل کړي د ګناه دې ځای ته تللی وو، جومات ته نه و تللی. دی به دروغ وایي، د ده په ژبه مهر لګي. په دنیا کې خو سړی په دروغ خلاص شي، لکه عبدالله ابن ابی ابن سلول په دروغ ځان خلاص، لیکن په ورځ د قیامت باندې نشي خلاصولی، ځکه ژبه به بند شي. ژبه به د ده په اختیار کې نه، سرمن به خبرې کوي، پنډۍ به خبرې کوي، لاس به خبرې کوي، دا اندامونه به خبرې کوي. الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په میدان د حشر کې به الله جل شانه ته پیشي د خلکو کیږي، نو مختلف ډلې او مختلف جماعتونه وي، او هغوی به په مختلف شکلونو سره راځي، ځکه چې ګناهونه یې کړي نو هر یو به د خپل ګناه مطابق سزا خوري. په هغه حالت کې به د حشر کی. د یو جماعت په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بعضې خلک به داسې وي چې هغوی به سر لاندې خپې به یې بري، داسې به په میدان د حشر کې د هغوی حشر کی. یعنی د هغوی دپاره به ویل ځای چې دې ځای کې دا خلک ودرېږي، هلته چې راغونډېږي نو دوی به په مخونو باندې ځي، په مخ باندې به ځي، دا پوزه، دا سترګې، دا خوله، دا به په دې ځمکه راښکې شي او دی به روانې خپې به یې پورته. یو صحابي عرض وکړو چې یا رسول الله، په مخ باندې به سړی څنګه تلل کوي؟ خپو باندې خو سړی تللی شي، دا خو موږ وینو، مخ باندې به څنګه تلل کوي؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمائل جس ذات نے اس دنیا میں اس کو پیروں سے چلایا تھا وہ قیامت میں سر کے بل چلائے گا. کوم ذات اللہ جل جلالہ چې په دنیا کې دی کستا پخپو باندې تک خولیو، پخپو باندې دیتلو، مونږ جماعت ترالو پخپو رالو، کور ته چې واپس زو پخپو باندې زو، دا ناشنا نه ده، ځکه چې دا زمونږ د سترګو وړاندې عمل دی. هغه ذات هغه ته خو هېڅ ګرانه نه ده. ان الله علی کل شیء قدیر. او چې څوک نه مني دی د الله جل جلاله د یو صفت چې قدرت دی د هغې دی منکر دی، او د الله د صفاتو انکار، د قدرت انکار د کفر دی. الله جل شانه په دې باندې قادر دی چې هغې د مخ په سټ باندې الټه را روان. نو به هر حال الله جل شانه چې کومې ژبې ته په دنیا کې ګویایي ورکړي، دا څومره لوی نعمت دا ژبه. زه په خپل زړه کې چې خبره جوړه کړم اول او خیال کې مې راشي، هغه مازغو ته لاړ شي، زړه ته لاړه شي، په زړه کې اراده وکړم په هغه بیا مازغو ته لاړه شي، بیا د مازغو نه مازغه بعضې پلې داسې دي، بعضې رګونه داسې دي بند چې هغوی ته اډر وکړي چې دا خبره ژبې ته ووایه چې ووایي، ژبه یې بیا راوباسي. دا یو نظام دی چې یو ټکی زما د خولې نه راوځي، ستاسو د خولې نه راوځي، دې پسې د انسان څومره پرځې محرک کوم کس چې د هغه زبان بند شي په دنیا کې خبرې نشي کولی، د هغه د مرۍ اپریشن شوی، د هغه نه نرخره پرې کړي، الی صوت چې کوم ځای آواز راوځي هغه بند دي، دی پس پس کوي، په خبره څوک نه پوهېږي. دا د الله جل شانه دومره لوی نعمت، او دا ژبه ته بې دریغه استعمالې بغیر د څه قانون نه، بغیر د څه دلیل نه، بغیر د لیدو نه، دروغ، رښتیا، کنځلې، فسق و فجور چې کوم یو خبره په دې باندې راشي دا پې ته وباسي. نو زما عزتمندو ډېرې خبرې داسې دي چې هغه د دروغ او د افوا نه هغه خورېږي.
د افرادو په باره کې یو کس یو ته خبره وکړي یو شان بل ته بل شان وکړي افواه ما داسې اورېدلي دي تا پسې فلان کې دا خبره کوله دی دوه په جنګ شي دوه کورونه په جنګ شي دوه خاندانونه په جنګ شي دوه قومونه په جنګ شي په یو علاقه کې دوه قبیلې په جنګ شي د افواه د وجې نه او دا د اغیارو اصول دي او ضابطه ده چې خصوصا په مسلمانانو کې دروغ داسې عام که چې خلک هغه دا یو رښتیا وګڼي او دا یو داسې ضرورت د هغې جوړ شي چې وایي چې بغیر د دروغو نه کار نه کوي تاجر نن سبا وایي چې ګټه بغیر د دروغو نه کېږي نه دکاندار وایي چې ګټه بغیر د دروغو نه کېږي نه که چېرې تا رښتیا باندې عزم وکړو اراده دې وکړه الله جل شانه ته دې وایي چې یا الله زه خو به رښتیا ویم دروغ نه ویم الله جل شانه به تا د خپل قسمت در رسوي د دنیا ماحول دې وي خراب بعضې خلک وایي چې ټول مارکیټ داسې دی نو موږ څه چلو تا دا تجربه کړې ده چې تا په هغې کې د مارکیټ کې چې څومره خلاف شرع کارونه دي د هغې خلاف تا چېرته کړي دي دا خو داسې کار دی چې یو سړی وایي دې جومات ته زه نه شم ختلی مخې ته پوړی راځي ته ازمې خو وکړه یو پل کېده په یو پوړی باندې بیا بلې ته لاړ شي بیا بلې ته جومات ته به راورسي که ته لرې نه وایي چې دې ته زه نه شم ختلی بیا نه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم 8 کسه صحابه کرام تاریخ لیکلی دي 8 کسه صحابه کرام چین ته تللي وو چین ته او هلته هغوی تجارت کولو د هغوی کسب تجارت او ټول له چین مارکیټ یې ښکته راکوز کړی و ډاون کړی و ولې سودای معیاري او مقدار برابر دا دوه څیزونه تجارت کې چلیږي معیار او مقدار دواړه اعلی زمونږ په پیکټو باندې په ډبو باندې لیکلي دا دواړه په انګلیش کې لیکلي چې معیار هم اعلی دی مقدار هم اعلی دی لیکن وی پکې بوس اعلی نی نو صحابه کرامو په دې دوه خبرو عمل کولو مقدار پورا او معیار اعلی شی معیاري مرچکې معیاري کورکمن معیاري مرچ معیاري اعلی صحابه کرامو په دې دوه خبرو عمل کولو ټول خلق رامات شو کافر په دی باندې دی نبی سودا و بیا د چین خپل تاجرانو بادشاہ ته د هغه زمانه شکایت یوړو چې دا خلک د عربو بدوان راغلی دي او دی مارکیټ ټول ډاون کړی دی زمونږ دی راغوستل تاسو ولې دی ورته وایي چې صاحب موږ ته زمونږ خامي وښولی شي بیا موږ منو د سره خامي پکې ونه بلکې ستا قوم سره موږ ښېګړه کوو شی معیاري ورکوو ورځان ورکوو ته دا وعده پرېږده د سر نه زمونږ د حکمرانان نه والې تر مزدور پورې هر یو سړی په خپل خپل میدان کې خائن دی او لګیا په بل پسې دی د هغې د وجې نه په معاشره کې یو فساد نو زما عزتمندو افواه دا ډېر خطرناک شی دی د ملکونو په منځ کې افواه د افغانستان او پاکستان معامله ده د افغانستان او پاکستان په خپله کې دواړه مسلمانان دي الحمدلله او دا د اغیارو د انګریز د پیرنګي د یهودي د هندوستان کې چې ناستې حکومت کوي دا دغه سودیږي نه چې افغانستان په دې حالت کې وي او پاکستان په دې حالت کې او ماحول داسې جوړی او هغې کې افواه غلط استعمالیږي یو طرف ته او بل طرف ته د هغې د وجې نه حالات خراب شي حالانکه د دواړو ملکونو په یو بل باندې احسانات دي د پاکستان په افغانستان باندې د افغانستان په پاکستان باندې او دی چې کله په لاس کې لاس ورکړي نو د دنیا هر یو کافر قوم ته نه یریږي ډډه کوي مخې ته نشي راتلی لیکن د اغیارو د شیطان د طاغوت دا سودیږي نه په څه طریقه باندې خړ راولي د مسلمانانو په منځ کې چې دی قوت پاش پاشې منتشر شي او سبا چې کله دی خپله کمزوري شل بیا موږ چې څنګه اوجتو هغسې به اوجتولی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو وخت به داسې راشي چې تاسو به خلک داسې اوچتئ لکه د دسترخوان نه چې تیاره نوړۍ اوچتېږي پخلی شوی دی روټۍ پخه ده نوړۍ بېلې بېلې پرتې دي او بیا په تالي کې صرف نوړۍ ډوبولي اوچتولي بس نه کرونده شته نه لو شته نه ګوډ شته نه غوبلول شته دی نه په میچن باندې وړول شته دی تیار روټۍ ده اسانه ده داسې وخت به راشي چې تاسو به خلک داسې اوچتئ لکه څنګه چې دسترخوان نه نوړۍ اوچتې د هغې وجه به دی حب الدنیا و کراهیت الموت عرض مې دا کول زما عزتمندو چې امت مسلمه کې د فساد جړ هغه افواه د دروغو افواه پروپیګنډا مهم چې په دې اخباراتو کې په میډیا باندې
په موبایل باندې نن سبا په موبایل باندې داسې خبرې چې هغه حقیقت ته نه رسیدي. په سلو خبرو کې یو خبره چې ته مشکل سره چې هغه رښتیا وي، یعنی یو کم سل داسې چې یا دروغ صفا یا حقیقت ته نه دی رسیدي چې د هغې مونږ معلومې نو شاته ورپسې سني. نو زما عزتمندو د دې وینا نه هغه ساکت پاتې کېدل، خاموش، دا بهتر دی. من سمت نجا، جو خاموش رہا تو وہ نجات پا گیا. نو خپله کې اتحاد او اتفاق په دې سره خرابېږي، د یو ورور د بل ورور سره دشمنی پیدا کېږي، ګمان بد پیدا کېږي، په معاشره کې شر راځي، فساد راځي، هر څه به وي، مال به وي، دولت به وي، لیکن مینه او محبت بني، خون بني، د ژوند نه به یو سړی خوند نشي اخیستی. پخوا دا څیزونه کم وو، نن سبا چې کوم دي، بجلی ته وګوره، ګیس ته وګوره، د دنیا مختلف حاجات او ضروریات د انسان په دې زمانه کې دي. الله جل شانه دې دا ګرانی ختمه کړي، الله پاک دې ارزانی راولي. لیکن هر یو شی شته، یو زمانه داسې و داسې څیزونه نو، لیکن هغه خلک اوزګار و، په خپله کې و ټوکې وشتې وې، او یو بل سره په زړونو کې بغض نو، کینه نه وه، عداوت نو، پردۍ خبرې نه وې، د محبت او د مینې خبرې به کېدې، یو بل سره د خپلو خپلوانو ملاقاتونه دا به کېدل. نن سبا یو د یو نه خبرېږي، بل د بل نه خبرېږي. الله جل شانه موږ د دروغو او د افواهو د شر نه وساتي، او الله پاک دې موږ د پخو خبرو د عمل توفیق راکړي. امت مسلمه کې دې الله جل شانه د ټولې دنیا په مسلمانانو کې د اتحاد او د اتفاق صورتونه پیدا کړي.